أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قلم پاس جرت ٹکڑ پیغمبر کا قلم پاس جرت ٹکڑ پیغمبر کا بیائی سوا تزیم اخلاق دیر پہنر کا توری تیاری د ظلم جبر تور تاریخ دمکی توری تیاری د ظلم جبر تور تاریخ دمکی چا پرنا چی زلی دلی حق نمر اولیگا تغنڈی خاغی استر مشرع قدرمنو ملمنو خبو طالب علمان در طول نمخی در تدستر لاخود دا امن نڈکی فرزوان وراندکون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ویناګانو په دې لړ کې چې ما ته په کومه وینا د خبرو کولو مقرره کړې شوې ده د هغې د سره ټکېدی د نبي علیه الصلاة والسلام شان او مغربي کردار. قدرمنو مېلمنو په دې روښانه غونډه کې ما په دې موضوع باندې خبره ترلاسه کول ځکه غوره او افضل وګڼل چې نن په مخ د ځمکه باندې ټول خلک د یو ښکاره او ځلېدونکي حقیقت نه سترګې پټوي. هغه دا چې د مکې په هغه خاوره باندې کومه چې د ظلم ستم په تیارو کې غرقابه وه د انسانیت کښتۍ په ډوبېدو وه الله رب العالمین یو ځلېدونکی نمر دنیا ته راڅرګند کړو. داسې بشر له وجود ورکړو چې هغوی له کبله الله ځمکو اسمانونو له وجود ورکړی دی. داسې بشر یې دا مینې بیبي په کور کې وزېږولو چې همیشه دپاره یې د دښمنۍ خزان د ورورولي په سپرلي بدلې کړئ. د ګمراهۍ او د جهالت تیارې د قرآن کریم او د سنت په روڼ سهار بدلې کړئ. د فرقوایت او قومیت په فخر باندې د ان اکرمکم عند الله اتقاکم فشان د عدل او د انصاف نه ډک باران په شیبو شیبو ورولو. نو ځکه خو شاعر د زړه له کومې نه وایي د وحشتونو او د جبر د تیارو ووته د وحشتونو او د جبر د تیارو ووته ته چې پیدا شول دنیا د شوګیرو ووته یو تبسم مو چې فضای معطره کړله یو تبسم مو چې فضای معطره کړله د ګل غوټې و چې د منځه د رسو ووته. قدرمنو مېلمنو که یو اړخ ته رب العزال جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره اوچت شان ورکړی نو بل اړخ ته د مکې کافرانو خوږ نبي علیه الصلاة والسلام تکلیفونه ورکولو په تکل کې وو. لکه د طایف په ښار کې دې بدبختو کافرانو د خوږ نبي علیه الصلاة والسلام باندې دومره کاڼي وورول چې بدن یې ورته ټول په وینو کې لټپټ کړو. د مکې خلکو فریدرنګارن ظلمونو انتها وکړله. لنډه دا چې دغه هستۍ د خپل وطن نه بېرته ونه ورکولو په غاړه ورکولو مجبوره کړه. مدینې منورې اړخ ته یې هجرت وکړو. بل اړخ ته د مکې کافرانو د خوږ نبي علیه الصلاة والسلام په یارانو باندې حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې د ظلم ټولې کرښې پایمالې کړي چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه ډډه وکړي. خو د نبي علیه الصلاة والسلام په مینه کې مسلمانانو دا ټول تکلیفونه په خپل ټټر وزغمل. بچیان یې یتیمان کړل، ښځې یې کونډې کړې، خو کافران یې د خوږ نبي علیه الصلاة والسلام په عزت په ناموس باندې لاس پورته کول ته پرېښودی او باقي پاتې دنیا ته یې دا یو لوړ مثال ور په ګوته کړو. نمر بشي بې نوره خو مثال به یې پیدا نه کړئ نمر بشي بې نوره خو مثال به یې پیدا نه کړئ. داسې قرباني د زمانې کتاب کې نشته دی. قدرمنو مېلمنو که د تاریخ په پاڼه باندې چور نظر واچوو نو دا خبره به د سبا نن په شانتي راڅرګنده کړې
اسلام دښمنانو د نبی علیه الصلاة والسلام په سپینو جامو باندې د سرو وینو داغ لګولو هلې ځلې کولې، نو هلته مسلمانانو د نبی علیه الصلاة والسلام په مینه کې د خپل وینې تویول نه ډډه نه ده کړې، لکه د مکې مشرکینو، لکه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ چې د مکې مشرکینو ورته بدن ټوکړې کول په وخت کې وایي ستا زړه دا غواړي چې تا موږ پرېږدو، محمد صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکړو. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ په دې ټکو ورپویه کېږي فرب لا یزال مې د قسم دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو عصرې تکلیف ورکول هم نشم زغملی. په غزوه احد کې د نبي علیه الصلاة والسلام په یو فرمان من یشتری لنا نفسه سره د انصار و صحابه د میدان جهاد ته ورغورځن کوي، د شهادت هغه لوی مقام او مرتبه حاصلوي. خو که نن موږ وګورو نو د اسلام دښمنانو او دغه مغربي خلقو د نبي علیه الصلاة والسلام په عزت او په ناموس باندې پنجې خښې کړي دي. کله د هغه ستی په شان کې کارټونان سازئ، کله د هغه ستی په شان کې فلمونه سازئ. لنډه ده موږ خپله خلق لندې کې ګډون وکړو، کومه کسانو چې د نبي علیه الصلاة والسلام په عزت په ناموس باندې غیرت کولو، هغې د ترهګر د دهشتګر په نوم بدنام کړلو، د شهادت په خوب باندې وده کړو، د ختم نبوت د برخې ختمولو دپاره یې د پاکستان په آیین کې هلې ځلې وکړلې، د هغه خلکو قربانۍ د خاورو سره خاورې کړلې کومې چې د نبي علیه الصلاة والسلام د عزت او د ناموس دپاره ورکړلې وې. نو ځکه خو شاعر د زړه له کومې نه وایي زما د وینې قرباني دې په اوبو وړې وي میمنه، زما د وینې قرباني دې په اوبو وړې وي میمنه، خو د نبي په عزت تور داغونه مه جوړوه، چې په عزت دې ورته تور داغونه ولګول، چې په عزت دې ورته تور داغونه ولګول، ظالمه بیا خو پرې د پاسه مالګې مه دوړوه. قدرمنو مېلمنو، په دې روښانه غونډه کې زه تاسو ته دا پیغام درکول غواړم چې د نبي علیه الصلاة والسلام په عزت او په ناموس باندې غیرت کول د ولس په هر یو کس باندې ضروري ده، په خاص توګه باندې د مسلمانانو په مشرانو باندې لازمي ده چې په عالمي میډیا باندې دا ښکاره پیغام ورکړي چې چا هم د نبي علیه الصلاة والسلام عزت ناموس ته په کږه سترګه وکتل نو هغه زموږ دښمن دی، ځکه چې نن هم د مسلمانانو په زړونو کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت موجود دی. زه دا خپل تقریر په دې اشعارو ختمول غواړم. مونږ هغه نه یو چې ساه اخلو د ثواب دپاره، مونږ هغه نه یو چې ساه اخلو د ثواب دپاره، مونږ هغه یو چې ساه اخلو د شعور او انقلاب دپاره. مونږ مینه غواړو، امن غواړو، ورورولي غواړو، مونږ مینه غواړو، امن غواړو، ورورولي غواړو، من پیدا نه یو تشتجي او د جناب دپاره. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.